زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الآية دا سورة نساء آیات نمبر 43 پارہ نمبر 15 اور رکوع نمبر 3. آیات کریمہ کے دا علماء مفسرین دا وینا مطابق مخی آیاتونو کے دا منافقانو ناکارا خصلتون ذکر شو او اغیتا ورسرا زورنا ذکر شو. دے آیات کریمہ کی یو بل خصلت نے منع کئی هغه دا چې پر خیال کوي چرته په حالت د نشه کې مونږ نه کوي. اواز باندې پوهیږي ګره شور خو نه دی دا یو پکې بند کړه دا شور ډېر کوي اواز هم راواله ته قدرتي. دې آیات کریمه کې د بل ناکاره خصلت نه منع کوي چې خیال کوي په حالت د نشه کې مونږ نه کوي. او په دې آیات کریمه کې ډېر مسائل ذکر کی. یو دا حالت نه منع کوي، دویم دې کې مسله تیمم ذکر کیږي او څلور احکامات هم پکې دنه ذکر کیږي. دا آیات کریمه د ډېرو مسایلو لپاره حامل دی او مخکې سره ربط دغه علماو نقل کړی. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة تاسو مه نږدې کېږئ مونځ ته مه نږدې کېږئ. دا یو کسو هغه مسلمان باندې اعتراض وکړو چې ستاسو خپل کلام کې الله حکم کړی چې مونځ ته نږدې کېږئ هم او تاسو اله کوئ. مسلمان ورته وایي چې کوم ځای کې ورته سورہ نساء کې الله کریم فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة مونځ ته مه نږدې کېږئ. دا چې چا قرآن نه ویلی هغه ته هغه به چاو کړه لکه دا خو ګوره قرآن د منځ خبره ده بیا به استادانو پسې ګرځي هغه ورته یې مخکې ورپسې ووایه که نه بینګا ورته یې مخکې ورپسې ووایه وانتم سکارا مونځ ته مه نږدې کېږئ په حالت د څه کې د نشه کې د نشې په حالت کې مونځ چې دی منع دی. نو بس هغه له خولې کې څه ماته کړه ګټه او که دا ما ورته نو ما ورته به ته چې او که نه یار دا خو ګوره قرآن و چې مه نږدې کېږي نو موږ یې مونځ کوو او قرآن و چې مه نږدې کېږي. قرآن ډېر عجیبه کتاب د سره مینه وکړو ها دی به یو ورځ کیسه پورته کوي او څومره چې خلک د قرآن خلاف پروپیګنډه کوي هغو نه د عزت نور هم الله اوچتوي په دې کمیږي نه کوي د خلک څومره به کوي هغومره الله کریم د عزت نور هم اوچتوي. صحیح دی که نه په دې باندې رئیس دی کېږي د خپل یوه لار ده. خو موږ مسلمانان د قرآن کریم باره کې کمزورې خبره هم نشو برداشت کولی او دا جذبه د ایمان ده.
یې د سوی جذب ایمانی نشو برداشت کولی کنه چرې نشو برداشت کولی بالکل لکه د پیغمبر علیه السلام صحابه کرام مبارکي شاعر الله دین قرآن دا نشو برداشت کولی دل الله نور عزت ورکړي مخلوق په راجمه کې आवाज ولګوي چې قرآن زنده باد ټول راجمه شوی قرآن زنده یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تقربوا الصلاة تاسو منځ کېږئ مونځ ته وانتم په داسې حال کې چې تاسو سوکاره په حالت د نشه کې نشې د حالت هغې نه منع کړه څوک وایي دې نه مراد حرمت د دغه د شرابو دی چې چا شراب څښلي لمونځ به نه کوي داسې نه چې بیا وایي اکلم دوکلم چارې چمبل مشکل رم باټانه ټوینه بغلن خوش بیا به څه کوي او دعا په ځان ته پکې خیرې ونه کړي ځان ته پکې خیرې ونه کړي حالت د نشه د شرابو د حرمت باره کې اول آیات بقره کې او دویم آیات مائده کې دریم آیات دا دی هلم په مزه مزه وای د نشې په حالت کې لمونځ نه کوي ځکه څنګه چې ته سبحانك اللهم دغه په ځای باندې بل څه وي یا الحمدلله په ځای باندې بل څه وي او خیال کوا نشې حالت کې لمونځ نه کوي نشې بند شوي دي ها نشې بند دي او تماشې بند دي دا ډول څه دي د دې نه مراد حالت د نشې دی مفسرین وایي دې نه مراد حالت د لوګم دی لوګا چې تا ته سخته لوګه لګېدلې ده او مونځ ته ودرېږې مونځ کوې نو ستا به ټول فوکس او توجه په پلیټ باندې وي صحیح دی کوي نه ځان خموړ که بیا مونځ وکړه د دې مقصد دا نه دی چې جمع ولاړه ده نه ځان موړ که بیا راشه جمع نه جمع نه ځان مخکې موړ که بیا مونځ ته راشه دا مقصد دی صحیح ده که نه که ته اوس وایې چې د مونځ ټیم رانځي اول ځان موړ کړم بیا به خیر دې مونځ وکړم ځکه قرآن وایي مولوي صاحب ویلي دی مقصد دا نه دا مقصد دی ټیم ته وګوره هغې نه مخکې ځان موړ کړه او ځان جمع له راورسوه صحیح ده که نه دا مقصد به نه دی دا بل چې ځان هلکه چې به جمع ولاړه ځان موړ کړه بیا راځه داسې نه ده صحیح ده که نه تاسو پوه شوئ که نه د مقصد دغه دی نو وایي چې که لوږه لګېدلې او ستا ګېډه کې چې دی نو که نه لکه د موټروۍ اوازونه دي نه ښه ځان برابر کا د مونځ د مخکې بیا ځان جمع ته توله کړه درېیم دی مراد دا هم په عمره کې راځي یو انسان دی دا بعضې کسي تشي امتیاز ولا ښې ټیټ ورغلي یاره چې وایي دا مونځ کوم وایي سمې تشي امتیاز سختې راغلي بیا چمک بیا وایي چې دی نو که نه لکه ځان فارغو علما وایي دا مونځ مکروهه دی یو انسان له چې دی واړه بول ورغلي یا غټ بول ورغلي او دې دا راټینګ کړي دي مزې پرې کلک کړی دی او که دا مزې چېرته ستا نه مونځ پوه شي دی نو بیا به څه کوې صحیح دی که نه بیا خو کار خرابېږي دې وجې نه وایي دې نه مراد دغه هم دی چې نه ځان ښه فارغه که او بیا هغې نه وروستو راشه مونځ ته ودرېږه دا بعضې خلک دغه شی کوي دا مونځ مکروفه دی لکه په دې حالت دا هم د دې په عمره کې راځي حتی وانتم سکارا دا هم په دې کې دننه راځي علما وایي او بیا جمهور مفسرین وایي چې دې نه مراد ظاهر معنا دا ده او اعلی چې حالت د نشې ته نه مراد دا نورې معنې هم یو بل ته نږدې دي وانتم سکارا وانتم په داسې حال کې چې تاسو په حالت د نشه کې لمونځ ته به نه نږدې کېږي نشه هم بنده شوه او نشې په حالت کې د اعمال هم دا خطرناک څه دي شرابي انسان ته به قیامت په ورځ باندې الله کریم جنت شراب نه نصیب کوي آب حرام او سکارا دا عربی کې دې معنا لغوي بندولو ته وایي د دې انسان په ذهن باندې اوم بندش راشي دی بیا پاک و پلیت نه پېژني خپل پردی نه پېژني واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم دلته سکارا وانتم سکارا رستم راځي په حالت د نشه کې دا وانتم سکارا دلته راځي او بیا رسل قیامت باره کې وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید ولكن عذاب الله شدید د قیامت د ورځې دومره هیبت چې دا خلک بالکل نشه نشي هغې نه مراد معنا مجازي ده او دلته مراد حقیقي معنا ده
سکارا تاسو پوهیږئ کنه دا د ښې خبرې دا یادوي وانتم سکارا حتی تر دې پورې تعلمو چې تاسو پوهیږئ ما په هغه خبرو باندې تقولون چې تاسو وایئ و چې کله د لمونځ نه مخکې انسان دا خبرې کوي چې باید کم از کم پوهیږي صحیح ده که نه د لمونځ نه مخکې انسان و چې نشه دنه لاړه شي او ته په خپلو خبرو تورو باندې پوهېږي هغې نه وروسته بیا لمونځ ته راشه او که ته په خپلو خبرو تورو باندې نه پوهېږي او لمونځ ته راغې لمونځ ته ودرېدې نه بل څه وایې ګناهګارېږي مولانا زکریا رحمت الله علیه وایي و یو کس جومات ته راشي عبادت دپاره وایي ما سره دا فکر چې دا انسان د الله د کور نه ګناهګار څومره وګوتو ګناهګار وي الله دې رحم د په جومات کې به چې دی نو داسې خبرې وشي چې هغه به د دنیا خبرې وي هم د انسان اعمال یې څه کړل خراب دا ټول چې دی نو د سوچ خبرې حتی تر دې پورې تعلمو چې تاسو پوهېږئ ما په هغه خبرو باندې تاسو کومې وایئ چې په هغې کم از کم پوهېږئ که یا حتی تعلمو ما تقولون چې کوم الفاظ وی د لمونځ په هغې پوهېږئ که چې څه وی به صحیح ده که ولا جنوبا نه په حالت د جنابت کې په حالت د غسل جنوب هغه انسان دی چې په هغه باندې دیودسي وړېدلې وي هته جنوب وی عربی کې نو په حالت د جنابت کې هم لمونځ ته نږدې کېدل نه وي پکار سړی ګناهګاري الا مگر عابر سبیل که تېرېدونکي یې تاسو د لارې که د لارې تېرېدونکي یې نه که بیا په غسل کې یې او په لاره تېر شي نه بیا خیر دی تاسو پوه شو حتی تعلموا ولا جنبا الا عابر سبیل دا الا عابر سبیل مقصد څه دی که چېرته تاسو تېرېدونکي یې د لارې نه حتی تر دې پورې تغتسلو چې تاسو غسل وکړي مقصد دا دی لا تقربوا الصلاة لمونځ ته مه نږدې کېږئ الا عابر سبیل هغې سره لګي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تقربوا الصلاة تاسو لمونځ ته مه نږدې کېږئ وانتم سکاره په حالت د نشه کې او دویم ولا جنبا نه په حالت د جنابت کې د غسل کې یو شرط دی یو خبره ده الا عابر سبیل که چېرته په لاره ځې د جومات په مخه تېرېږي نه بیا که ته په جنابت کې نه خیر دی ترجمه باندې پوه شوې آیات وضاحت کو ولګېده مخکې لا تقربوا صلاة تاسو لمونځ ته مه نږدې کېږئ الا مگر عابر سبیل ولا جنوبا نه په حالت د جنابت کې نه به نږدې کېږي که په حالت د جنابت کې وي او د جومات په مخه تېر شو نه خیر دی مقصد دا دی د آیات کریمه دی ځای یو انسان دی او په جومات کې دی او په هغه باندې چې دی نه غسل وړی دی نو بیا به څه کوي وایي که دې جومات نه روځي بار ته لاړ شي ځان صفا کړي وایي خیر دی الا عابر سبیل دا منه او که په غسل کې جومات ته راځي نو بیا څه ده بیا ګناه ده یا چې دا چا لاره په جومات کې وي مخکې داسې جوماتونه وو که نه شخصي جومات کې و نو هغې کې به د کور لاره هم راغلې بل لار به یې نه وه د وټ کېدو هماغه لار به جومات ته هم راغلې وه او د کور ته هم تللې وه سیټ کې داسې لکه دغه اوس کور دی ګوټ کې او دا لاره ده نه په دې هغه هم راځي مونږ هم کېږي لکه یو انسان لاره ده په جومات کې دننه راغلې ده او دې بیا اودسه شوی دی په ده غسل اورېدلی دی نه ده خو بله چاره نشته دی که دې روزي په دې لاړ شي ځان پاک کړي بیا راځي نه خیر دا معنی ده ولا جنوبا نه په حالت د جنابت کې به نږدې کېږي چېرته جومات ته الا عابر سبیل مګر تېرېدونکي د لار که دې تېر شو نو خیر دی او وضاحت ما وکړو پوه شوې که دا خبره ابن عباس کړې ده ولا جنوبا الا عابر سبیل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پکې نورې خبرې کړې دي ولا جنوبا الا عابر سبیل حتی تر دې پورې تغتسلو چې تاسو ولامبئ چې ودې ولامبل او بیا رالې نه خیر دی صحیح ده که نه خو وضاحت دقه چې ونه په دې ځای ځان لږ وکړي دا لږ مشکلات ونه لري بیا به نه وي چې ما ته چارې دي
سیدی وان کنتم کچری تاسو مرضوا او علی سفرین وان کنتم کچری تاسو مرضوا بیماران او علی سفر یا په حالت د سفر کې یو انسان بیمار دی یا په سفر کې او جاء احد يراغ يوتن منكم استاسنا من الغائط دغټو د اسماتینا او لامستم النساء یا تاسو مسکړي بیبیانې مراد نه جما ده فلم تجد تاسو نه بوې ما ان اوبو نسبو نفتيمم تيمم وهي صعيدا طيبا پاک خاور باندې دا خوري مسلې دي پکې دنه نورې مسلې ويقول لك تقول لي غشكم لا نبلي وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا اوس انسان ته عذر دی بیمار دی ابو ولا ندی ابو ولا ندی یا مسجد کې دی یا کور کې دی چا خبره یو د څه شوی دی او ابو ولا ندی یا مسافر دی فلا راضي وبنشتا او یا چې دی نو جماع کړی ده اندرونی تعلقات قائم کړي دي او وبنشته دی یا اوبشته خو د لخرې دي یا توبه دي د یا حلاقو ته تاسو لاړ شئ چکر وهئ کله کله فاذا فرغتم من الاسواق فچکروا في الاسواق زموږ استادان وایي چې کله چوټیان شي لږ چکر وهئ فچکروا في الاسواق ته لاړ شه د یخ کومراټ ته کالام ته یخ سیندګي والله که په هغې ته اودس شردانو نشي کولی ځان له بسرو به واچو نو بس بیا به ټول عمر شګوم رسي صحیح ده که نه نشي نه ته چې پلا چاردام وکړې نو بس لاس په قبلې طرف ته توشي او دا بل لاس په نورخاته طرف ته توشي بس بیا ګرځه او چې علم نه نه خامخا په هغې ته اودس کې او چې علم شته مه کوه او ځان له ګرمې که او که د ګرمولو صورت نشته بېغمه چې تیمم وکړه ښه مزېدار ځکه چې هلته ته اوس مرې نو چې تا سره اوس پویه نشته نو ته بیا خامخا چې دی نه یو کس تللی نو بیا راغی کال پس نو پټکي کې ځان سره مونږ د کور وروړی بابا ته وی بابا دا مې ځان سره وروړی وایي دا ولې وایي دا خیال مې نه و پکې اوس ته مړ شو وایي ځان سره پټکي کې کېښود ته ما چې دا زما نه غټه ګناه وشوه یو کال یې لمونځونه کړو سره د هغه صحیح ده که بیا به دا چلي هسې نه چې د انسان چې د خپلو لاسو نه خلاص شي که چېرته دی په یخو اوبو باندې اودس چاردام کړي بیا به کار وانهږي نو قرآن وایي تا ته چل خیمه فتیمموا صعیدا طیبا لږه پاکه خاوره وګوره ورشه او خپل تیمم پې وکړه مزېدار لمونځ وکړه بس که بېودسي د باندې اورېدلې ده بېغمه ورشه تیمم ووخه ښه مزېدار لمونځ وکړه والله پاک صفای که تا دا چې وي چې ته ګاندې وې قرآن لی راوله قرآن ویلي دي الله کریم په چا ظلم نه کوي څومره کریم ذات دی عقل څه وایي عقل دا وایي چې نه زه خو پاک نه یم انسان تسلي نه کېږي الله وایي نه بس پاک یې بس مخکې کېږه لمونځ کوه داسې پاک یې چې په اوبو هم داسې نه پاک شوی فتیمموا صعیدا طیبا فتیمموا تاسو قصد وکړئ صعیدا طیبا پاکې خاورې ته ښه مزېدار ورشه زموږ مفتي صاحب یو پروفیسر صاحب و انګلیش پروفیسر و هغه وایي تللی و بهر ملک ته چا سره ملګري مو سره نو وایي اوبه نه وې وایي ملګرو ورته چې لکه تیمم به وکړو سفر کې شرعي سفر و ښه شرعي سفر شرعي سفر و نه یې وضاحت نه کړو نو هغه وایي چې دی نو ټول ملګري چې دی وایي یو طرف ته بل طرف ته شو وایي پروفیسر صاحب داسې ورغی ښه مزېدار وایي خاوره پرتې وې هغې کې وایي لاسونه چې دی لاسونه یې اوچت کړل او پنسي مو چېرته ټیبله پکې دا لاسونه ورکړه په دې خاورو کې بیا خاورې لکه را په یې مخې ځان لوبه کړې دا خپې ملګرو ورته وایي چې داسې کې چې تیمم وکړم که نه څه وکړم تیمم وکړم که نه وایي زه به د پهچان نیسته توبه پوه نه وي که نه سړی بیا بل طرف باندې روان وایي مونږ ورته وایي چې نه چې دا طریقه تیمم نه ده تیمم طریقه دا نه ده ملګري ناست لمونځ یې کوو شاته صف یو پکې مسافر و نو هغه مسافر چې و چې کله مسافر مقیم پسې ودرېږي نه بیا به اتمام کوي لمونځ پوره کوي دا مسله ده او که چېرته مسافر مخکې شوی امام مسافر دی او شاته مقتدیان دي هغه مقیم دي مسافر به خپل لمونځ برابر کړي سلام به ورسره کوي او شاته کسان خپل لمونځ برابر کړي
نشاط به کې یو کس ناست دی او مخکې امام چې دی مقیم دی پوره مونځ کوي شاته مسافر ورپسې ولاړ دی چې کله 2 رکعاته وکړل بس مقیم شاته غلی کېناست په 2 رکعات باندې خاموش ناست چې کله امام 4 رکعاته برابر کړل دو سره په څلورم باندې سلام وسره او په 2 رکعاتو دی ناست دی مرګور وته دا خو زه مسافر وم زه مسافر وم راته دا الله باندې چې مسافر نو امام اقتدا څه ده هغه فرض ده اګه ته مخکې نو بیا وتا سلام سره کولې نه بیا وکړ سم ته رستو ناست دی اته زه مسافر ما په دې رکعات ناست دی اخره پورې ناست بیا و سلام سره کولې نو بس امام د مخکې بدلی توبه الله دې راضي شه زموږ نه ډېر خپل طریقې خو ده لخوا وای ګران کار نه دی خمدار آسان کار دی او چې دینو خف پر آسان دی وین کنتم مرضا که په دې جمی کې الله حکم کړی وي چې او دا شردام چې کله کوي انسان په جمی کې خاص کړي او په یو خو باندې کې په ګرو باندې نه کوي او دوی مې دا ویل چې په ترخ کې ولا ګلاس وي یخ سي دې کړه په ترخ کې وي اخلاص وي سم خیال والله چا سره ماته نه وي سي دې کړه الله دې راستاني راوستل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط غائط غټو د سماعتي ته وي او لامستم النساء یا تاسو مسکړي خپل بیبيانې الله کریم کنایات استعمالوي او لامستم النساء مراد تینا مقصد اصلي دی الله کریم ان الله کریم یکنی الله کریم دی کنایات استعمالوي کریم ذات دی فلم تجدوا ماء تاسو منتوبو نسبکو فتیمم تاسو قصدو کې سعیدن طیب پاک خاورتا اوس خاور نشته ګټه شته مدیداره هغې به دوړه خامخا ګرد و غبار پروت وي هغې باندې سمه ده یو نیت او 2 ضربه او بس یو د مخ بس یو د لار طریقه یو چې نو یو ضرب دا شو دا د مخ دویم ضرب دا طریقه بعد خلک شي کې غلطه ده دا استعمال شو چې ستاراس استعمال شو دا فقها مسله چې په مای مستعمل باندې ودس نه کیږي نه چې دا تا استعمال کو بیا راته نه هوته استعمال کړی بیا به څنګه ودس کې کار خراب کو جسه دا کو ته باندې استعمال دا په باندې وروړي خدای شي دا طریقه کته دا څه کې او دا څه کې کار غواړي ځکه دا قای مقام دا ودس ته کړه او په چې کوم به استعمال شي په دوباره ودس نه کیږي دا چې دا استعمال کو ټول لاس نه راتاوي دا طرف توش پاتې شو تیمم ناقص شو نموز دو ان شاء الله به تفصیلی خبره خیر دی فامسحوا بوجوهکم تاسو مسو کې په خپل مهونو باندې و ايدکم په لاسونو خپل باندې مهونو باندې مسو کې خمدار په لاسونو باندې عقل دا و چې په خپل باندې کله استعمال د خو زیات دی صحیح عقل سوی خو باندې مسو کا حکم شریعت وینا بس په مخ باندې په لاسونو باندې کستا کارو صحیح الله الله ان الله بشک الله جل جلاله کان يعفو ما فيكون کې غفورا بهنه کون کې دی الله کریم عفوا غفورا فسوکشتا چې وي आवाज راتو کی ټول د غفلت په خو باندې سي لولو دي الله زموږ ناراضي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله زموږ ناراضي یا الله کړي ګناه معاف الله انده کړي ګناهونه سره الله موږ د نفس شیطان شرارت نو سره موږ سره مشران دي کشران نوجوانان دلته بهر الله ټول حال باندې الله خپل رحم او کرم وکړي څومره مسافر دي الله دې په خپل مقاصد کې الله کامیاب کامران کړي دا امیر استاد دعا کوي چې الله ورسې کامل شفای کامله ورکړي د مسجد چې خادم هم دی او د احسن طریقې سره خدمت هغه چې سره انجام کوي دعا ورته چې الله ورسې کامل شفای کامله ورکړي څومره حاضرین ناس په پاک کار او د پاک کلام په خاطر د مشکلات ختم کړي دله جون کې مرحله کې برکتونه واچي الله زموږ راضي شي ټول اخر خاتمه په ایمان کې وصلی الله تعالی